बंद है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون دا سورة نم دے سورة المؤمنون ربط ما قبل سردا دے پا سورة حج کی اللہ سبحانہ وتعالی اغا اسباب ذکر کرل اغا اوامر چې هغه سره دنیوي کامیابی راتله او په دې صورت کې به الله ذکر کوي صفات د مؤمنانو د پاره د اخروی کامیابی چې دې سره اخروی کامیابی راځي یا بصورت حج کی رد شرک فی التحلیل والتحریم شرک فی التحلیل والتحریم باندې رد ولتا او دی صورت کې به صورت د شرک فی البرکات چې دې ته ویل کېږي مبدا د شرک فعلی شرک فعلی شروع کېږي دام دینا نو په دې صورت کې به الله رد کوي په شرک فی البرکات باندې دعوه د صورت دا رد شرک فی البرکات او دا رد بکای الله تقریبا پشپغو طریقو باندې په دولسو یو خو به ذکر کې په دولس عقلی دلایلو شپږ باول کې ذکر کوي او شپږ په آخر کې ذکر کوي او دویم دا چې شپږ با دلایل نقلی راوړي دریم دا الله به تقابل بیانای بین صفات المؤمنین والمشرکین د صفات د مؤمنانو او د مشرکانو منځ کې به تقابل بیانای او د هر یو د پاره به الله سوارلس صفات ذکر کی سوارلس مؤمن د پاره سوارلس مشرک د پاره
څلورم دا ده چې الله به مشرکانو دپاره تخویب ذکر کوي او تخویب دپاره به الله د عذاب ورته و اسباب ذکر کړي و اسباب د عذاب او و حالات د عذاب دا به الله ذکر کړي پنځمه دا چې رد به وکړي په شپږ اقسامو د شرک باندې ښه او شپږمه دا چې الله به ذکر کوي 11 اسماء حسنا د خپل معرفت لپاره 11 نو داود صورت دا رد شرک فی البرکات او دا بکې پښپغو طریقو خلاصه د صورت صورت تقسیم دے سلور بابونو تا اول باب تر 30 نمبر آیات پوری اول بدی کې د مؤمنانو و صفات ذکر کیږي و بیا به د هغې نه بعد شپږ دلایل عقلیه ذکر کیږي او بیا به د صورت دعوه ذکر شي بسم الله الرحمن الرحیم خاص په کومک د نوم د الله چې مهربان دی او خاص رحم والا دی شروع کوم قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دی ایمان والا الذين هم في صلاتهم خاشعون کسان دی مومنان چې هغوی په خپلو منځونو کې خشوع کوي خشوع ویلی کېږي آرام د اندامونو ته دې ویلی کېږي خشوع عطا ابن ابي رباح وایي خشوع دې ویلی کېږي چې مونځ کوونکی په مانځه کې په خپلو اندامونو باندې لوبې نه کوي دې ویلی کېږي خشوع او دا خشوع په هغه چا باندې راښکاره کېږي چې د هغه په زړه کې یره وي الله ته عاجزي پرته وي والذین هم عن اللغو معرضون او کسان چې د هغوی د فضول خبرو نه مخ اړوونکي دي لغو کلام ویلی کېږي هر ساقط کلام ته بې فایدې خبره ډېره ویلی کېږي والذین هم للزکاة فاعلون نو کسان دي چې هغوی د زکات کوونکي دي یا خو زکات نه مراد دی زکات فرضي نه معنا د زکات ورکوونکي دي یا د زکات نه مراد دی نیک نیک اخلاق او نیک نیک عادات لکه ابن عطیه وی لفظ د احتمال لري چې د زکات نه مراد دي هغه فضایل نیک اعمال زکات ویل کېږي پاکوالي ته والذین هم لفروجهم حافظون کسان چې هغوی د خپلو عورتونو ساتنه کوي الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين مگر په خپلو خاندانو باندې او په هغه چې مالکان دي خلاصونه مگر په خپلو بیبیانو باندې او یا هغه چې مالکان دي خلاصونه فانهم غیر ملومین یقینا دون دي ملامت کړي شوی په دې کې
فمن ابتغى وراء ذلك چا چې طلب کو دین اخوا تبل زه فاولئک هم العادون داخل چې دي هم دا تجاوزګر دي. د مؤمنانو ګوره صفت بلدار چې هغه د خپل عورتونو ساتنه کوي. عورتونه باندې استعماله مگر په خپل بیانو همدارنګه په خپل وینځ باندې په دې کې ملامت نه دي ښه. د دې نه خواته په هر ځای کې استعمال ولیدا ناروا دي. یو کس چې دغه دوه ځایونه غیر په هر ځای کې خپل عورت استعمالي دا حرامي. الله ای اولئک هم العادون کا ارن ناروا طریقه ده. د دې آیتون موږ تاسو ویلو قاعده معلومه ده راخه قاعده چې اصل په بروج کې حرمت ده. عورتونه ټول حرام دي ما سوا د خپل خزینه او ما سوا د خپل وینځنه. د دې نه غیر ټول حرام دي. نو کچا د خپل بدن نه په بری طریقه باندې پیدا غستا چې په هر طریقه باندې نو هغه ناروا ده. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون کسان چې هغه د خپل امانتونو د خپل وعدو لحاظ کوونکي دي لحاظ کوي. والذین هم علی صلواتهم یحافظون کسان چې هغه په خپل منځونو باندې پابندي کوونکي دي پابندي کو صحیح ادا کوي. اولئک هم الوارثون امدو چې دي وارثان دي ښا وارثان د جنت. دا وځه فلاح بیان دی ښا هغه سر کې ویل کنه قد افلح المؤمنون اخر کوي اولئک هم الوارثون. بس هم دی وراثت ته ویل کی کامیابی. وراثت د حدیث ته معلومی کی دا نبی علیہ السلام و امام منکم من احد الا وله منزلان د ارچا دو زین دی ښا منزل فی الجنه و منزل فی النار. یو ځای په جنت کې دی بلې پور کې دی. نو کله چې انسان مرشه ور تلل شي جنتین ته هغه اغزه په میراث کې پاتې شي. یو سره مثلا د لار جهنم ته د دې چې کوم کور په جنت کې وغاغو ته پاتې شي او داغه چې کوم کور په جهنم کې وغا دي تلل دی ویل کې نبی عليه السلام وی فذلك قوله تعالى اولئك هم الوارثون. داخله وارثان دي. نو ګوره دا غبل کس جنت کې چې کوم میراث هغه دی را پاتې شو د دې چې کوم میراث په جهنم کې هغه را پاتې شو. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون کسان چې هغه میراث جوړي فردوس بازوی فردوس ویل کېږي په رومي جمع کې جنت ته ویل کېږي ها باغ ته فردوس. سلف علماء به ویل کنه چې فردوس هغه باغ ته ویل کېږي چې په دې کې انګور ډېری ښه انګور دې ځکه ته مراد دی خاص جنت چې په جنتونو کې ټول کې اعلی جنت دی ښه او چاتم دې ټول کې اعلی په اعتبار د مرتبه د جنت ټول ویلې چې د غم دي نه روانې دي بر په د الله عرش دی. نبی علیہ السلام یې کنه کړه تاسو الله نه جنت غواړئ نو فردوس ته نه غواړئ فردوس هم فيها خالدون دی په دې فردوس کې همیشه ده پاره. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين. دینه بعد بہت دلائل عقلی ښه دایات کی اول دلیل عقلی دی ښه دلیل عقلی نفسی او انفسی. یقینا پیدا کړی موږ انسان من سلاله من طين د چان شوی خټینا
سلاله خټ ته ویل کیږي. مفسرین وایي چې کله د سی پلاس کې راولي سیخه او د څه ورزو ورکه د ګوتو په دې منځ کې وځي دی ویل کیږي سلاله نرمي. او کله چې خټه ګور ډیره نرمه یو پاکه نه حدیث کار کوي که خټه کې مثلا ډکه مکی یا په کې تیږي به د ګوتو کې نه راوځي نه خلی هغه. سلاله اصل کې صفا او بوته ویل کیږي. ها دې کې خو ته مراد ده پاکه خټه چان شوی خټه چان شوی. ثم جعلناه نطفه في قرار مكين بیا وګرځولا موږ نطفه په غزه مضبوط کې چې هغه رحم د مور دا انسان په ټول بدن کې مضبوط دی چې د هغه رحم د مور دی. ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه بیا موږ جوړ کو د نطفه نه ټوکړه دی ویني او بیا موږ جوړ کو د ټوکړې دی ویني نه مضغتن تر پاند کې ا ټوکړه د غوښه. فخلقنا المضغه عظاما بیا موږ جوړ کو د تر پاند کې نه اډو کې فكسونا العظام لحما ورواغند بیا اډو کې تغوخه کسو ویل کېږي جامو تا کنه لکه څنګه چې ګوره جامه پټيږي په دې بدن پټيږي په جامه کې انداړو کې پټ شي بغاها کې. ثم انشأناه خلقا آخر به منګه پیدا کو په بل پیدائش باندې. ابو العالیه یا خدینه مراد دی روح چول خا روح په واچو نو اول نطفه به علقه شي به مضغه شي به عظام شي اډو کو تبع الله دا غوخه ورواغون دی روس بوتي ساز شو به به الله ساواچي. امام قتاده وی چې اختان پیراش نو کو اختان یا ځل علماء وی چې انشانا او خلق اخر نه مراد وانا د دې وخت نه بعد تر مرګ پورې کوم په دې باندې مراحل راځي. مثلا د مور په پیټه کې د جنین به چې پیدا شینو رضیع به چې د طفل شي به صبي شي به همدارنګه مراهق شي به هغه نه بعد بالغ شي هغه نه بعد به چې شاب هغه نه بعد به شیبي هغه نه بعد به حریم شي به استم قبر ته ورسي. دا مرتبه دي ښا. فتبارك الله احسن الخالقين برکت چول والا دی الله چې خسته پیدا کوونکو نه دی. ثم انکم بعد ذلك لمیتون دا حکم عام دی ښا ارچا ته شاملېږي به یقینا تاسو بعد هغه نه بعد لمیتون عمل کولې شي. ثم انکم یوم القیامه تبعثون دیات کوز بیانېږي هغه دویم ژوند ښا ژوند حقیقي د قیامت نه بعد او به یقینا تاسو بعد قیامت پر ورځ باندې را پورته کولې شي. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. آیات کو دویم دلیل عقلی دی ښا ډېر ویل کېږي دلیل عقلی افاقی او یقینا پیدا کړی موږ تاسو نه برا سبع طرائق ولاري وما كنا عن الخلق غافلين ومن غنیو د مخلوقاتنا نه خبران ولار نه مراد دی بر واسمانونه ښا اره خپل خپل لار ده. وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وإنا على ذهاب به لقادرون. آیات کے بعد دریم دلیل عقلی ښا لیکن دا دلیل وسطی دی زمکه نه بار اسمان نه لاندې. وانزلنا من السماء ورو منګه د بر طرف نه مان وب بقدر پاندازه باندې فاسكناه في الارض وسويب پزمکه کې برنه وبره وریږي کنه د زمکه مثال لکه د اسپنج ښا او بده کې ډوبېږي. وإنا على ذهاب به لقادرون او منګه داغه په بیاول باندې به قادرو دا به کوم خواته وېسي دا به ګوره اسمان راوړيږي په دې کې جمع شي
نبی کله کله رواني په شکل درګونو باندې په شکل دی ویالو باندې کله کله زیم راوځي کله چینه راوځي کله کویان راوځي کاریزونه مختلفو طریقو باندې راوځي. فانشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. صدرم دلیل عقلی سفلی پیدا کوم تاسو لپاره په دې وبو باندې جناتین باغونه من نخیل د کجورنا وعناب نو د انګورو لکم فیها فواکه کثیرات تاسو لپاره په دې کې میوې ډېرې دي ومنها تاکلون وباس دین خورئ لکه انسان ټول نشي خوړی نو باز تیر خورئ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وسبع للآكلين. دابل دلیل عقلی پنځم وشجرة تخرج من طور سيناء او پیدا کړم تاسو لپاره غوونه چې راوځي د ښایسته غر نه. تور هم ویل کېږي شین غر ته او سینا ویل کېږي ښایسته غر ته. نو چې راوځي د ښایسته غر نه تنبتو بالدهن شینکۍ ده راشنکۍ تیل واسبغ للآکلین او ترکاري دپاره د خوړونکو. دینه مراد د ونه د زیتون ونه الله راشنکي نو تنبتو بالدهن الله وی راشنکۍ دا تیل واسبغ للآکلین او انګوره دپاره د ترکاري دپاره د خوړونکو. د زیتون دانه ګوره په دې کې دوه فایدې دي یو فایده ګوره په دې کې دا خلک په دې باندې ځان خوړي زیتون تیل دی وباسي. دویم دا خلک خوري ترکاري نه په دې کې جوړي. نبی علیہ السلام وی کنا کلوا الزیت ودهنوا به زیتون خوري او دیوانه ځانم غوړوي فانها من شجره المبارکه دار برکتی ونه نه ده زیتون. سبغه ویل کی ارغه شیلا چې خلک په دې باندې کپ دا کوي کپ کې وای لکه ترکاری غوندي بعض خلک ونه پیرونه وای ترکاری. وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تاكلون. داش بغم دلیل عقلی دی او یقینا تاسو لپاره په حیواناتو کې لعبرة عبرت دی دین عبرت واخلئ. نسقيكم مما في بطونها درس کومه په تاسو باندې هغه چې د حیواناتو په خېټو کې دي. که تاسو ګوره د حیوان په خېټه کې د غشین او د ویني په دې منځ کې یو سرک دی دینه شودره راوځي نه پکې د ویني خوندي نه پکې د غشین خوندي الله ولې فلتر لګولې ولکم فیها منافع کثیره او تاسو لپاره په دې کې پیدا ډېرې دي. څه پیدا پکې دي مثلا غوا د خلک په کولبه کوي خلک په کولبه کوي څوک په دارت کار کوي څوک مثلا درمن میاده کوي بعض خلک را په دې په خبر کې په ټانګي او پسې چولې خاص کر دې میخو پسې گاڑے پسې چولې غنی منی پیرا چلے وامنها تاكلون بعض بده کې خوري وعليها وعلى الفلك تحملون. داوم دلیل عقلی او په دې حیوانات باندې په کشته باندې تاسو راولې شي. بعض حیوانات باندې خلق سوري لکه خره اسونه کچري وخان غواګانې ګوره سورلې دي پاره نه دي بعض خلک یې کومه کله په غواګانو باندې کته چولي خاده باندې بعض کوچان دا کار کوي غواګانو باندې شیان لوي راوړي نبی علیہ السلام یې کنه مخکې زمانه کې یو سړی غوا باندې سور شو غوا د شاته مخ راوړل ورپسې وإنا لم نخلق لهذا موږ دې لپاره پیدا شوي نیو. نو غواګانې ګور دې لپاره نه دي چې خلک سوار شي غوا بس کولبه کوي همدارنګه ارټم کولې شو د شودو کار وکړي او په کشته کې تاسو راولې شي دا بل نعمت ده. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. دینا به تر یو 50 نمبر آیات پوری دویم بابی
دې باب کې بعد دلیل نقلی پر رد شرک باندې خاص کر شرک فی البرکات. اور داول دلیل دی د نوح علیہ السلام پر رد شرک فی البرکات. او یقینا لګریو مونږه نوح علیہ السلام قوم داغه تانو دی ویل ازما قوم اعبدوا الله بندگی خاص کې د الله د پاره مالکم الہ غیره نشتا تاسو لپاره سو حقدار د بندګۍ ما سوا دا غنه تاسو ولې ځان نه بچ کوئ د شرک نه. اوس د قوم ترازونه وګوره سلور. فقال الملأ الذين كفروا من قومه اولی غټان او کسانو چې کافران دي د قوم نوح علیہ السلام نه دی ویل ما هذا الا بشر مثلكم ندی دا مگر بشر دی تاسو غوندي. نو بشر خو پیغمبر نه دا پیغمبر نه دی. یرید ان يتفضل علیکم غواړي چې تاسو غواړي چې ځان بهتري حساب کې تاسو باندې ځان جګړي. ولو شاء الله لانزل ملائکه کچاره دا الله خو خوي نو الله بل لګلې ملائکه پدې څه کول. ان کچاته الله تعالی پیغمبر را لګلې ملائکه بر لګلې د پیغمبر نه دي. ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين موږ دې اورېدلې دا خبره په خپل مشرانو تیر شو کې څه مسلې خو چا په خانه کولې. اوس پنځم اعتراض انه الا رجل به جنہ ندی دا مگر یو سړی چې په دې باندې پیریان ناس دي. فتربصوا به حتى حين انتظار کوي تر وخت پورې پیریان به استمر کی ختم بشوي. قال رب انصرني بما كذبون دا اوس قول د نوح علیہ السلام دی په مقابله د قوم کې ښه. او نوح علیہ السلام اے رب زما تعاونو کې ما سره بما كذبون په مقابله دا غي کې چاغو زما تکذیب کوي. ها ګور معلومی کې دا ګور انبیا محتاج دي الله ته په نصرت کې برکت کې الله ته محتاج. فاوحینا الیه نو وسمغه وحی وکړه دته انسنا الفلک باعیننا جوړ کشته زمنګ د نظر لاندې او زمنګ په امر وحی باندې. فاذا جاء امرنا وفارت النور کله چې راشي زمنګ عذاب او خټه د تنور موږ ویل یا خاص تنور دی یا عام تنورونه یا د زبکه مخ. فسلک فيها من كل زوجين اثنين نن باسا په دې کشته کې د هر جوړې نه دوه من كل د هر شنا زوجين اثنين جوړې دوه واهلكوا اهل په دې کې سور کا الا من سبق عليه القول منهم مگر اسو چې مخ ته شوی د پاغي باندې وینا د عذاب ابدا سر نسوره. ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون او خبر مکو ما سره مبارک کسانو کې چې هغه ظالمان دي مشرکان یقینا دوی بغیر کول شي. فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فاذا استويت انت ومن معك کله چې برابر شول ته او هغه څوک چې هغه تاسو سره دی پکشته کې نو وایته سنا دا غزا ترا چې موږ ته اخلاص را کړه قوم ظالمانو نه. وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين او اے رب زما انزلني منزلا مباركا کوز کا ما پکته کولو برکتناک باندې برکت پکواچو یا الله او تغرا د کوزون کو نه ان فی ذلک لآیات وان كنا لمبتلین. یقینا په دغه توپان د نوح علیہ السلام کې په مخکنی عذاب کیا ډیر نه خدي وان كنا یقینا یومنګ امتحان کوونکی ان دا مخفف من المشقل لها وانه كنا لمبتلین. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین بیا پیدا کوم دا غو نه بعد پیړې نوري پیړې پیدا کړې. فارسلنا فيهم رسولا منهم ان يعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون.
ځینې مفسرین خو دینه مراد دی قوم د عاد، دینه وی عادین مراد دي، او دی رسول نه مراد دی هود علیہ السلام. لیکن دی باندې ګور ظاهری اعتراض دی ښا، هغه دا کدي قوم نه مراد شي عادین او دی پیغمبر نه مراد شي هود علیہ السلام. نه پاغي باندې خو الله سحر علی ګل اپ پاغي باندې خو الله رچفر علی ګل رچپا او هواي پاغي باندې علی ګل او دې کې ذکر د صحیح دی رسته براش. نو دیو جنا ګور ابن جرير رحمه الله و دینه معلومیږي دا قوم دا سمودین دي ښا، عادین نه دي. پارسلنا فیهم رسولا راولې ګمن کو دې کې پیغمبر منهم دا غو د جنسنا پیغمبر ورته ویل ان عبد الله بندگی خاص کړه د الله، مالکم من اله غیره نشتا تاسو پر څو حقدار د بندگی غیر د الله نه. افلا تتقون ولسان بچ کوي د شرک نه. وقال الملأ من قومه الذين كفروا كذبوا بلقاء الآخرة او یلی غټانو د قوم دا غنا کسان چې کافران دي او تکذیب کوي زمون او تکذیب کوي په ملاقات د آخرت. واطرفناهم فی الحیات الدنیا او مسکړی موږ په ژوند دنیوي کې ها مسکړی مو. ما هذا الا بشر مثلكم دا مغزوړ اعتراض دی ها، نه دا مگر بشر دی تاسو غوندي. یاکل مما تاکلون منه ويشرب مما تشربون خوراک کوي د اغله چې تاسو نه خوراک کوي او اسکا کوي د اغله چې تاسو نه اسکل کوي. دا خو بشر دی او بشر خو پیغمبر نه، دا مغزور اعتراض دی. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ دا او دا په باندې ګورې هغه لوی جرم بیانای ښه. کله انسان خبره وسنګ منای دا خو کدا پیغمبر وې دا به ملائکه وې او که چېرې تاسو خبره او من را دی او بشر چې تاسو غوندې دي یقینا تاسو بعد وخت تاوانین شئ. ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون. اي وعده کې تاسو سره باب د وعده عیدونه والے یا د وعید نه والے ښه یری تاسو دې خبر نه چې تاسو مړ شئ وکنتم ترابا وعظاما او شئ تاسو خاورې وډو کې یقینا تاسو بار استلې شئ. تاسو دې خبر نه یری یا دا وعده د سره کوي. هیهات لما توعدون لرده هغه چې تاسو سره وعده کېدل شي. ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. نه دی دا مگر زمونږ ژوند دی نوی دی نه مو ته مونږ مړ کېږو او ژوند کېږو او نه یو مونږ بمبعوثین را پورته کړی شوي مونږ به نه را پورته کېږو. نو دوباره پکې بیا ګوره ژوند من نشته قیامت نشته. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا دی آیات کې مې قسم ته انکار دی د رسالت نه. په دې آیات کې با نبی علیہ السلام په دې آیات کې با د پیغمبر ته نسبت د افترائی ها دا انکار نه دی دا مگر یو سړی د افترا علی الله کذبا چې جوړه په الله باندې درو او نیو منګه هغه باندې باور کوونکې یعنی منګه داغه د وجه ایمان راوړونکې په الله باندې د بلام لام اجریش. قال رب انصرني بما كذبون او یې دې پیغمبر اے رب زما تعاون کې ما سره په سبب داغو چې زما تکذیب کړي په مقابله داغه. قال عما قليل ليصبحن نادمين الله الا وقت بعد دی بوګرځي په ایمانه چې کله وخت عذاب راشي.
بسونی ولغوی در اصیحتو صیحی ها چغی بالحق پرشتیا باندې فجعلناهم غثان بس اوگر زول منگ آگوی توربوس ها غثا مانا توربوس غثا ترکیوی کی آغا لرگو تا آغا غیاگانی وغا لرگی چکم سیراو پسر باندې روانی دیر ویلی کی ابن جریر وی کانا ودین معلومی کی دا چه دا قوم سمودین دی خواه ذکا اللہ پہ سحر لے گلی دا فبعدا للقوم الظالمین بس ہلاکت تے دا پار دا دس قوم ظالم ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من امت نجلها وما يستاخرون ثم انشأنا من بعدهم دنبات بہت دلیل نقلی اجمالی خواہ دیکھ با قومون ذکر کی گئی کم چلے فرعونیان نمخ کی دیا دا عادیان نبرست دی پدی منز کی چکم دی دا کوئی دلیل نقلی دا کوئی اجمالی ثم انشأنا من بعدهم بیم پیدا کر دا کوئی نبات قرون آخرین پیڑے نور پیڑے پیدا کر ما تسبق من امت نجلها نمخ کی گیا امت دخپل نیٹین او ما یستاخرون او نرست کی ثم ارسلنا رسلنا تترا بیولگل منگا پیغمبران زمنگا پرلا پسی یو بل پسی خوا كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون بس کله با چراغ یا امت تا پیغمبر داوی نو تکذیب کو دین فاتبعنا بعضهم بعضا من با تابع کړل باز نور پسې په هلاکت کې ښا یوم هلاک پسې بمبل هلاک پسې بمبل هلاک دیدی کتابداری گورا مراد دا پا حلاکت کے یو بل پسی بم حلاک کرل وجعلناهم احادیثا او کر زوال منگا کوئی خبر دی عبرت خلق بے کسی گئی خواب پلانے قوم اللہ تباہ کہو ولی پلانے کاری کرو خلق بے بیانے پہ کسو کی کنا فبعدا لقوم لا یؤمنون حلاکت دا پار دا قوم چی مان روڑی ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين دا بل دلیل نقلی دیکھا دا موسیٰ علیہ السلام و دا هارون علیہ السلام بیولی گمگا موسیٰ علیہ السلام و دا غرور هارون بی آیاتنا پا آیاتون زمانگ بانے و سلطان مبین و پا دلیل خکارا آیات نخو مراد دی تورات سلطان مبین نبی مراد دی معجزات یادین مراد دی رعب دی موسیٰ علیہ السلام پا خلق بانے خوا رعب لے گئلا فرعون و ملئہی فرعون و داغ غٹانو تا سرداران دا قوم فاستكبروا وكانوا قوما عالين نزان غطو غنو دا قوم زرور فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهم عدنا عابدين داغو استكبار دیکھا او ویلو دوی آیا منگا ایمان راوڑو لبشرين دا اغدبو بشر دا وجنا یا منگ باورو کو پا دا غدبو انسانانو بانے چه منگ وندی دی منگ پا دی باورو کو دا استکبار دی وقومهم لنا عابدین داو داغی دا عالین بیان دی خواه التا ویلو کانا زورور دی زوروری داو خواه وقومهم لنا عابدین او قوم داغوی زمانگا غلامی کون کی دی خدمت کون کی مارا قومی زمان غلامان دی او دوست من دعوت را کئی دا داغوی آغا اکبرو وقومهم لنا عابدین دیزی که عابد مانا خدمت کو ان کے خواہ یا غلامی کو ان کے فَقَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ
بس تکذیب کو هغه د غدوار پیغمبرانو بشول هغه د هلاک کړي شوونه. ولقد اتینا موسی الكتاب لعلهم يهتدون. یقینا ورکړو موږ موسی علیه السلام نه تورات دې د پاره چې دې په سمندر باندې روان شي هدایت مند کی. وجعلنا ابن مريم وامه آية ووينهما الى ربوة ذات قرار ومعين. آیات کے بعد دلیل نقلی د مریم علیہ السلام او داغه د زوی د عیسی علیہ السلام دا اجمالی دی ښا. وجعلنا ابن مریم او ګرځول موږ زوی د مریم یو مور داغه مریم آیتن نخ د الله د قدرت. واویناهما الی ربوة او زه ور کړو موږ هغه ته په سربس مکه باندې ذات قرار و معین چې خاوند آرام او د چینو وا الته ول موږ زه ور کړو. یا خدا زید رملن وی خارمله یا دا بیت المقدس ته یا دمشق ته په شام کې الته ول موږ زه ور کړو. رب ویل کیږي هغه سرویس مکه ته او جګز مکه ته سورۃ بقره کې تیر شو کنه بربوتن یا جګز مکه یا سربز مکه. یا ایها الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. دین والا تر واوی لمبر آیت پوری دا بدریم بابی دیکھ با ذکر کی گا اول دلیل نقلی اجمالی د ټول انبیاء بے بزجری په تفرق او په اختلاف د خلقو بے الله ذکر کوي زواجر په سوار لس بد صفات د مشرکانو سوار لس اب الله ذکر کی په دې منځ کې به الله ذکر کوي و صفات د ایمان والو ان با په اخر کې به تخویب دنیوي ښا تخویب دنیوي یره د عذاب دنیوي. یا ایها الرسول اے پیغمبرانو کلوا من الطیبات خوراک کوي د پاکو شیانو نه او عمل صالح عمل کوي نیک. انی بما تعملون علیم یقینا ز تاسو په عملونو باندې پوهیږم. حدیث کې راغلی دی ان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین. الله امر کړی د ایمان والو ته هغه سبانه چې امر کړی دی پیغمبرانو ته. پیغمبران ته الله ویل یا ایها الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا پاک خوراک کوي. ایمان والو ته الله او یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم دوار ته الله امر کوي پاک خوراک باندې. وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. آیات په دلیل په دې خبره باندې چې حلال خوړل او د وحی مطابق عمل کول د ټول انبیاء دین دی ښا د ټول انبیاء حلال خوراک به کوي او په وحی باندې عمل کوي. وان هذه امتكم امه واحده امت معنا دین یقینا دا دین تاسو دین یو دی. وانا ربکم ز تربیت کوونکې مستاسو فتقون زمانہ ویریږي. فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. دی آیات کو زجر او رټنه دا په تفرق باندې اختلاف پیدا کول باندې. فتقطعوا امرهم بينهم بس جدا جدا کو دوی امرهم معنا دین خپل بینهم په خپل منځ کې زبرات ټوکړي ټوکړي. كل حزب بما لديهم فرحون. ار جماعت په هغه سبانه چې هغه سره دي خوشاله دي. ار څو یې رمنګ په حق وخا ار چا د دین یو جز راغسته یو جز او دوی د څګمان کې چې ټول دین باندې موږ عمل کوو. خاص کړه صفت غره په چا کې دي چې هغه تنظیم جوړي تنظیمون والا حزبون والا
د خاص مذهبونو والا دا غوي د صفت ده. مثلا کله کله دین چې تقسیم کړي په څلور باندې ښا نو ار یو غره د دین پر باندې عمل کوي ربا نه به په وخت درس کې چې کله راشي نو دا حدیث د شافعي صاحب دی ښا دا بل د مالک صاحب دی دا بل د احمد صاحب او دا زمونږ دی وای نو ار څلور حدیثونو کې یو ځان تاخري ښا نو درې پری دي ربا باندې عمل شو کنه. او حال دا غره چې موږ تاسو مکلف پدی باندې چې ادخلوا فی السلم کافه په ټول باندې به عمل کوي. كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. دنه بعد به الله ذکر کوي سوارلس حالات د منکرینو ها سوارلس بس پرې دا غوي په غمرتهم په خپل گمراهۍ کې حتی حين تر وخت پورې چا وخت د مرګ دی یا وخت راتګ د عذاب دی. ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين. آیا ګمان کوي دوی چې منګه زیاته وغوي تمال او بچین موږ چې کمال ورکو دي خلق منکرین ته بچین ورکو نو سارع لهم فی الخيرات منګه زر بدل ورکو هغه ته د نیک اعمالو. موږ چې مثلا دوی ته کم اولاد ورکو یا ول مال ورکو دا وسو ګمان دي کنده زموږ د نیک اعمالو بدل دي نه دا مال امتحان درکړې شوی دا امتحان دی پتا باندې دا مال او دا اولاد بلکې دوی چې دی شعور نه لري ښا نه پوهیږي بسان. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون. اوس په دې منځ کې صفات المؤمنین الله ذکر کوي. بشکا کسان چې هغه د یاره د رب نه مشفقون هیبت زده دي هیبت والی دي ښا موږ تاسو ویل اشفاق غیر ته ویل کیږي ښا چې دل وسره نرم شي. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون. کسان چې هغه په آیاتونو د خپل رب باندې ایمان لري. والذین هم بربهم لا یشرکون. کسان چې هغه د خپل رب سره برخدار نه جوړي. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. کسان چې ورکي یعنی کوم مال چې لګي نو لګي خویا وقلوبهم وجلون يريږي انهم الى ربهم راجعون چې یقینا دوی خپل رب ته واپس کیدونکي وي. د مؤمن صفات بګورې دی کله چې مؤمن نیک اعمال کوي مثلا صدقه وکړه زکات ورکبل یو نیک عمل نه په خپل نیک عمل باندې وېری که کې دې شاله قبول نکي کې دې شدي مان په دې کې نقصان شوی دیو جنا ګور کوم غوتا سو ګورو نبی علیہ السلام چې کله مونږ کوي څنګه سلام وایي خو استغفر الله استغفر الله استغفر الله ولي وي الله نه بخنه غواړي. دیو جنا ګور چې لازم په دې مخکې مانځه کې څه نقصان بشوي رانه اره تعالی معاف کړي. اولئک یسارعون فی الخيرات وهم لها سابقون. دا کسان چې دي یسارعون فی الخيرات دوی جلتی کوي په نیک اعمالو کې ها وهم لا سابقون او دوی توړان کېدونکي دي د نیک اعمالو ته. ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ولا نكلف نفسا او منغا تکلیف نور کوي نفس مگر داغه د وسه مطابق. ولدينا كتاب ينطق بالحق او موږ سره کتاب دی چې هغه خبره کوي پرشتیا باندې عمل نامه عمل نامه په قیامت کې مکمل حال بیانای ښه او په دې باندې به ظلم نشي کېدلی چې چا په سلک ډیر لیکي یا ډیر لګو لیکي. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال دون ذلك من دون ذلك وهم لها عاملون. دا متعلق واخلي دا اغه لا يشعرون سره بل لا يشعرون. دې ځنه بعد اوس به صفات منکرین دي. بل قلوبهم في غمرة من هذا بلکې ورونه د دوی چې دی په غمرتن په پرده کې دي. غمره معنا پرده غمره معنا غفلت. امام قرطبي وی غمره معنا ړوندواله
زړونه داغه په پرده کې غفلت کې دي من هاذا یا وهذا راځي کدي مخکنو صفات المؤمنین ته د دې منکرینو خلقونه داغه صفاتونه په پرده کې دي په دې باندې عمل نه کوي یا دا هاذا راځي کې مخکې کتاب تا وردینا کتابن ولهم اعمال من دون ذلك او دې لپاره اعمال دي ما سوا دا مخکنو اعمالونه دا ظاهر راځي کې یا مخکې دي حق ته د دې خلقو اعمال د حق نه غیر نور ان باطل یا دون ذلك دا ذلك راځي کې اعمال المؤمنین تمانا دون ذلك معنا دون اعمال المؤمنین دا منکرین خلق د ایمان ورو د اعمال نه غیر نور اعمال کوي هم لها عاملون شدید دا دوی د هغه لپاره کون کې حتا اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجأرون دا متعلق وارد عاملون پوری ښه هم لها عاملون تر دې پوری دا اخذنا مترفيهم کله چې مونږ راونه سو هغه مس خلق دا وي بالعذاب په عذاب کې دا اعتراف اثر کې دا وي د بد اعمال لپاره سبب دی ښه دوی چې دا بد اعمال کول اثر کې د اعتراف د وجنه مستی پکې واخه مستی کله چې انسان د نعمتونو د وجنه ډیر مس شي هغه ته ویل کېږي مترف اذا هم يجأرون په دې وخت کې بیزاری کوي کړنجيږي جئر ویل کېږي د کوکری आवाज ته ها کوکری چی وړکه اچھا आवाज کوي هغه ته ویل کېږي جئر لا تجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون تاسو چې موینن درسخه کړنجيږي ما یقینا تاسو به زمونږ د خوانه لا تنصرون انكم منا امام قرطبي منا معنا من عذابنا یقینا تاسو سره به زمونږ د عذاب نه کومک نکېږي چې خلاص شیطان یا خدا قول د ملائکه د دوی ته وخت ساغ استلږي لا تجأروا اليوم یا دا قول دی هغه ته په لسان حال باندې قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون آیات کې ذکر کیږي سبب د پاره د عذاب و سره آیات کې ذکر کیږي د منکرین نور حالات قد كانت آیاتي و زما آیاتنا لستل شو پتا سباندي فكنتم على أعقابكم تنكسون و تاسو په دې خپل پوند باندې چې دی اورېدلې آیاتونه پرې خدل په پوند باندې وخته تاسو مستكبرين به سامرا تهجرون نور درې صفات مستكبرين به یا خود ابا بسببیه علیها کله چې با سببیه شي نو دا حازمی د هی راځي کوي د مسجد حرام ته مستكبرين به تاسو کبر کون کوي په سبب د مسجد حرام باندې یا موږ د جمعات متولین یو ها د بیت الله متولین یو موږ یا تاسو تکبر کون کوي په سبب د دې خار د مکی باندې زمونږ د شدامن والا خار دی سامرن تهجرون سامر د سمر نه غستل شوی سمر ویلې کېږي د سپوږمۍ سوري ته تاسو ګورئ کړه چې د شپې سپوږمۍ خان په دیوالونو له سوري کړی هغه زمانه کې به خلک دغه سوري ته ناس ته کیسه به کوله لکه کینې کیسه د لوکما لکه دې زمانه کې لږ وخت مخکې ودا کار په دیرو کړی ورو سپینګره بابا بناسه بازار دین است خلک کینې کیسه کومه دا چا کیسه کې سبحان او شربانو او دې څه پوزله ښه کیسه کوم سیف الملک او سعد ملک ودا کیسه دا لکو تا کیسه به خلکو کولی وګدا شپه بناسه دا خلک به بسار مونږ تللی مونږ چا سکو یو نیو خلک به سره کله کله به دا کیسه به کوله په شکل دغه کې ښه ساس سرود کې اب داستان به وسره یو اشه به وسره ډبا ودا د کیسه به ویلا نو مستكبرین به تاسو کبر کوون کې وای په سبب د مسجد حرام باندې سامرن تاسو کیسه کوون کې ښا نو به سامر دا غستل شوی د به د سمرنا سمر ویلې کېږي د شپې هغه نا وخت کیسو تا کیسه کسی کوون کې تاسو تهجرونا
او به پیدې خبرې مکولې. تهجرون معنا به پیدې خبرې. یا سامرن دا معنا تظنون به سامرن، تاسو با ګمان کو په دې قران باندې د کیسو. نبه دا تهجرون نه د هجران نه غسته شوی. تهجرون تاسو به دا کتاب پر خود ماړه پرې دا زړی کسی دی سا. افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباؤهم الاولين. دې آیات کې به تجر دی ها دې کې دوه صفات د پاره د منکرینو. افلم يدبروا القول، آیا دوی فکر او سوچ نه کوي په دې وینا کې معنا په قران کې تدبر نه کوي فکر نه کوي. ام په معنا د بل سره واخلې ها. ام جاءهم بلکې راغلی هغه ته ما هغه چې نه دی راغلی دا هغه مشران مخکنو ته. ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. دا به څه چر دی ښا یو بس صفت ته بده کې او کنه پیژنې هغه خپل پیغمبر چې نو دې دا غیر پار انکار کوونکی انکار دی کوي. فهم له منکرون، دوی دی هغه لره ناشنا غنون کې ښا ناشنای غني. ام یقولون به جنة بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارهون. دو صفات نور. آیا وای دوی به جنات چې په دې پیغمبر باندې پیران دي پیران واره دي بلکې راغلی هغه ته حق اتکړه پیغمبر دې ته په حق باندې او اکثر دا کوئی د حق د پاره بد غنون کړي. واکثرهم للحق کارهون، اکثر خلق د دوی نه حق بد غني. امام قرطبي وایي حسدا وبغيا وتقليدا، د حسد د وجنه حق بد غني ښا د باغ د وجنه او د مشرانو د خبرې مانو د وجنه. ولو اتبع الحق واهواهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. آیات کې وځي چې ګوره خو په طریقه دلیل باندې ښا وسره به د آیات کې د منکرین یو صفت بلی ښا یو صفت. ولو اتبع الحق واهواهم، کچری تابعداریو کی حق او داغه د خواهشاتو کده کړه وي ښا تابعداري کړه وي. یا اتباع مراد موافقت، کچرته موافقت کړه وي حق او داغه د خواهشاتو سره نو خامخا خراب شي به اسمانونو او زمکا او من فيهن. هغه سوچ په دې کې دي زمکا او اسمان کې. بل اتیناهم بذکر فهم عن ذکرهم معرضون، بلکې ورکړی موږ هغه ته یاداش داغو چې قرآن دی او هغه د یاداش داغو نه هغه د یاداش خپل نامه خړون کې دي. موږ ول د نصیحت خبر را لګلې وي خا د نصیحت خبره. ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. او کتغواړي داغو نه خردن سامدن کاغو نه سامدنی واړي ښا فخراج ربک بس هغه عطیه درفتا تا د پاره غره ده وهو خیر رزقین دا الله غره در ذکر کوونکو نه دی. یو غره خرج دی ښا یو دی خراج. خرج ویل کیږي چا باندې مزدوری مقررول. ما خلکو په دې کې کې امام شمخه ما ته یو خروار غنم راکوي مارا مثلا میاش کې دومره روپۍ راکوي دا بس تاسو د کلی امام شم دلته ویل کیږي خرج ښا اجرت مقرره. یو دی خراج. خراج دی ویل کیږي چاته او شی ورکول په تور د عطیه باندې تحفه علی. نو آیت غواړي د خلکو نه اجرت مقرر نه دا خو نه غواړي ښا فخراج ربک خیر هغه تحفه علی درپتا لپاره ډیره غوړه ده چې الله کوم شی درکړي. وهو خير الرازقين وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم. دا جواب د سوال دی ښا کله کله سوال دی چې د پیغمبر خبره موږ ځکه نه منو یا داغه دعوت غلط دی مقصد غلط دی ښا داخله قرآن خبره ترابلی نه ځکه موږ خبره نه منو. وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم داغه جواب دی یقینا تخورا بلی دوی نی غدار طرفتا. نو مطلب دا ستاره دعوت مقصدم صحیح دی او یقینا کسان چې ایمان لري په آخرت باندې یعنی صراط لناکبون. د آیت یو بل بس صفت ده
لمنکرینو او سره زجر او یقینا کسان چې ایمان لري په آخرت باندې عن الصراط دې د سملار نلنا کې بو نوړیدون کې دي اوړي دي ها سملار دي ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون آیات کے بعد تخفیف دنیوی خوا ولو رحمناهم او کچری رحمکم من کو دی باندې وکشفنا ما بهم من ضر او لریکم من هغه سچ په دی باندې کوم تکلیف دی ښا یا مصیبت دی په دی باندې مثلا مال کمزور ہے والله مال ورکو صحت خراب والله ولا صحت ورکو کله چې دی په مصیبت نخلاص شي للجوا فی طغیانهم یعمهون خاما خادون نوزی بخبر سرکشی کې حیران بئی به سرکشی لاس ورچي به ورانه شروع کوي ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون او یقینا ونیول دی من په عذاب باندې فما استكانوا لربهم دوی تابع کېږي د خپل رب د پاره استقامت ولې کېږي چې د پاره تابع کېدل دوی نه تابع کېږي د خپل رب او نه تعجزي کوي کله کله ګوره الله په دې منکر انسان باندې عذاب راوړي ښا مال خراب شي بدني خراب شي اولاد خراب شي کې دې شي په دې کې اصلاح شي نه دا به مثلا نشي حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون دې آیات کو تخفیف دنیوي او اخروی دواړه دي ښا آیات دواړه ته شاملېږي تر دې چې را کولاو کوم په دې باندې بابا ذا عذاب شديد دروازه د سخت عذاب والا یا په دنیا کې یا غد امر نه بعد مراد ده اذا هم فيه مبلسون نو په دې وخت کې دوی په دې کې نا امید دي د هر خیر نه ابلاس ویل کېږي د هر خیر نه نا امیدي ښه وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون د آیات نواله تر اخره پورې دا به څلورم باب اخیری دی باب کې با شپږ دلایل عقلی شپږ درې بده کې هغه دلایل چې هغه ته ویل کېږي دلایل محضه دلایل محضه دا معنا غوړي چې مقابل په اقرار نه کوي ښا درې بده شي هغه نه بعد به زجر په انکار د قیامت باندې زجر اورټنا درې به دلایل اعترافی دا معنا چې ستا مقابلم د اقرار کوي او بالکل دا کار خو الله کوي هغه به دلایل اعترافی وي دا الله بیان د پاره اثبات توحید او اثبات قیامت به بار دي مشرکان باندې او درې آداب الله ذکر کړي د پاره دعوت درې آداب یو با الله ذکر کړه تخفیف په دنیوي دویم بل ذکر کې تخفیف په حالت د برزخ کې برزخ هغه مرتبه ته ویل کېږي ښا چې دنیا او د آخرت په دې منځ کې ده برزخ پردې لوي اصل کې هغه نه بعد به لک مختصر غونې بشارت او زیره به الله ذکر کوي و حالات د عذاب اخروی وسره به ذکر کې به او اسباب د عذاب و احوال د عذاب او اسباب د عذاب د سورۃ په اخره کې به الله ذکر کوي مسله توحید او دعا به ذکر کې ښه سورۃ په ختميږي په دعا باندې وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئده الدلیل عقلی ده او الله غزاد ته چې پیدا کړی تاسو لپاره غوګونه او سترګې والافئده او زړونه قليلا ما تشکرون ډیر لږ تاسو شکر کوئ
دې کې د شکر نه غوړې مراد د اعتراف کول په نعمت باندې. ډېر لږ انسانان دي چې هغه وایي چې ما ته د نعمت الله را کړې وګونه سترګې لونه. وهو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون. آیات کې دویم دلیل عقلی دی. وهو الذي الله غزات ذراكم في الارض چې تاسو خوار کړې بزمکه کې. ذراكم معنا تاسو خوار کړې. وإليه خاد الله تبا تحشرون راجمه کېدل شي په قیامت کې. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. آیات کے بعد دلیل عقلی. په دې آیات کې به انقلاب د حالات ذکر کیږي. انقلاب د حالات. الله غزاد یحیی و یمیت چې ژوند کول او مړ کول کوي. وله اختلاف الليل والنهار. دا الله په اختیار کې دی بدل د شپې او ورځې. یو زی بد راځي، یو تور بل سپیرا، یو یا خبره ګرمه، یو لنډه بل وګدا. تاسو ولې د عقل نه کار نه اخلئ؟ دا غدرې دلایل محذوفه. درې دلایل. بل قالوا مثل ما قال الاولون. تقریبا په دې درې آیاتونو کې یو ته دوا ته درې ته دې کې بس جری په انکار د باس بعد الموت باندې د قیامت باندې. بل قالوا مثل ما قال الاولون. بلکې وای دی په شان د هغه چې ویل به مخکینو خلکو د دې مشرانو چې کومه غلط خبرې کولې. اما خبرې ګوره دویم کوي معلومی کې دا غوړه د خپل مشران ته بداری کول دا غوړ دلیل نه دی امام رازی وی کله تفسیر کبیر کې وی وذالک يدل على فساد القول بالتقلید. آیات دلیل دی په فساد د قول بالتقلید ځکه تقلید کې مخالفت چې تابعداري کوي د خپل مشرانو. نیت مې د امام په نیت وی سچ هغه ویلي موږ هم دا ویو. قالوا واذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وای دی پتا ور د انکار باندې آیا کله چې موږ امر شو موږ خاوري او اډو کی آیا موږ به راپورته کولې شو به آیا زامتنا استفهام دی خو انکاری دی انکار کوي. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين. یقینا وعده شوی د موږ او زموږ مشرانو سره مخ کې دا خبره خو هغه ته مم ویل چې را بس مرګ روان دی به انسانان راځي کیږي. دا خبره هغه ته ویل موږ ته موي هر کله کوم دا خبره هغه ته ویل کیږي او موږ ته امام قرطبي وی نو جدید مکم دغونه کټ حقیقت اوس په رسول د قیامت نه به تر راغله. بعض خلک کوئی کنه رسول دی به تر راولې رسول ګراو شړو هغه زینا. فتح البیان کې نواب صاحب وی خاوي لکه څنګه چې هغه تصدیق نکاو نه موږ هم تصدیق نکاو. دا خبره هغه تم کې دي نه موږ تم کېږي. موږ یې نه مانو لکه هغه چې نه منلې. ان هذا الا اساطير الاولين. نددا مګه دا کسی دی مخکنه اساطیر ویل کی هغه کیسو راخه چې خلک نقل کوي په کتابونو په هغه کې داستان کتاب راوړو داستان دا وزړی کیسې دي قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. دینه بعد به دلایل عقلی خو اعترافي هغه دلایل چې ګوره منکرم په دې باندې اقرار کوي مخالفم په دې باندې اقرار کوي چې او دا کار خو الله کوي. وسره باندې ک الله اثبات د باس بعد الموت کې د قیامت با الله ثابت کې خسته ترتیب باندې. قل لمن الارض ومن فيها. وتو د چا په اختیار کې د ازمکا او هغه چې بدی کې دي چې چرتا سو کویږي سيقولون لله د بوي د الله د پاره دي خاص مکم د الله د پاره او سچ بکی دي. قل فرات تذكرون. وتو ان ول تاسو نصیحت نه قبل وي ولی بندگی نه شروع کوي. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وتو سوګ تربيت کوونکې د اسمانونو وو او سوګ تربيت کوونکې د الوی عرش. سيقولون لله دی بوي چې دام دي د الله لپاره تربيت د الله په اختیار کې دي.
وتوه ولزان بچ کوي د شرک نه او د مخالفت نه. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. وتوه د چا په اختیار کې دی ملکوت کل شيء خزانه د عرشی. امام مجاهد و چې ملکوت ویل کېږي خزانو ته، ان زها کوئی ملکوت ویل کېږي دا ملک ته ملک. نو د چا په اختیار کې دا بادشاہي د هر شي. وهو يجير ولا يجار عليه او دا الله بچ کول کوي پناه ور کوي او پناه نه ور کول کېږي داغه په خلاف باندې بل چاته ولا يجار عليه. کچره تاسو پويږئ سيقولون لله دی بوي دام د الله د پاره دی. قل فانا تسحرون. نو ته تاسو کوم ته تاړه ولې شي کوم خوا تاسو اړه ولې کېږي. فانا تسحرون دا معنا امام فراو زجاج وایي چې فانا تصرفون عن الحق تاسو د حق نه کوم خوا تاړه ولې کېږي. بل اتیناهم بالحق وانهم لکاذبون. آیات کې مسجد په انکار د قیامت باندې بلکې ورکړي موږ دوی له حق او یقینا دوی لکاذبون دروغ وایونکي دي دروغ وایي. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. دا مخکنی حق بیان دی. خبراتینهم بالحق دا راغي بیان دی. وسره په دې آیات کې ردی پاکیده د اتخاذ الولد رد به دا غچا پاکیده باندې چاغو دا عقیده ساتي چې د الله بچیشتا یې نه زولشتا. متخذ الله من ولد ندینی ولی الله اس بچے وما كان معه من اله نشتا غ سره عملګری سو حقدار د بندګۍ معه دا معنی چې سره یوزي کچرته وې اذن دا معنا کچرته دې سره نور الہ وې لذهب كل نو په دې وخت کې با لذهب كل اله بما خلق بوتله به هر الہ بما خلق هغه چاغه پیدا کړی دي. مثلا دو الہ دي یو الہ به ورکه پلانې ملک ما پیدا کړی هغه بس د زما طرف ته راځي. دا بل ملک ما پیدا کړی ما پس راځي. لکه دې زمانہ کې خلک وایي کنده زما ملګری دي دې وټ ماته دي ابل دې وټ ماته دي. نو کچرته الہ دوه یا زیات وي ارچا مدات خپل مخلوقات بیلولې لکه زما ملګری دا بیل کزما مخلوقات بل زما را بیل کا ولا انا بعضهم على بعض او ځان به چته ولې بعض نور باندې یو بل باندې به غلبه حاصله ولې کچت الہ دوه یا ډیر وي یو بل به سمنا ولې کړه لکه باچاهان دې زمانه کې لکه چوکې استاد به نه زما دا وې اته کې باسه دا وې دته کې باسه. سبحان الله عما يصفون. پاک دی الله تعالی د هغه سنا چې دوی د الله باره کې بیانای کوم بیان چې دوی کوي دا غلط بیان الله دې نه پاک دی. عالم الغیب والشهاده فتعالى عما يشركون. عالم الغیب والشهاده ار کله ګوره چې مخکات کې د الله تصرفات وکړه دې کې بد الله علم ذکر کیږي وسره به دې کې تفریق په رد شرک باندې تفریق. عالم الغیب والشهاده پوی دې په پټو په کار باندې فتعالى وجت عما دا وسنا یشرکون چې دوی شریکای د الله سره. قل رب اما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. قل رب اما تريني آیات کې به اشاره عذاب دنیوي ته دي له به اشاره وسره بیات کې الله ذکر کوي ادب د پاره د داعي دعوت کوونکی د پاره مدعاګانې کوي دی وخت کړه. قل وا ترى بیا رب زما اما تريني اے رب زما کچته خیت ما تما هغه سو يعدونا چاغو سره وعده کوي شي سمانا کزه ژوندې مو په دي خلکو عذاب راځي کنه. فلا رب فلا تجعلني في القوم الظالمين
اے رب زما تبا مگر زما په دې قوم ظالم کې ما په چتر راګیر نه کې دي عذاب کې ما ته الله وساته وان على ان نريك ما نعدهم لقادرون دلیل دی په دې مسله باندې چې الله دې په عذاب ور کول باندې په ژوند ستاکم قادر دی ها ته په ژوند دی الله چې په عذاب راځي راځي شي په وان على ان نريك ما نعدهم امنګه په دې باندې چې وخه موږ ته هغه عذاب چې موږ دا غو سره وعده کوو لقادرون موږ په قدرت لرونکي یو د کوم عذاب چې موږ دا غو سره وعده کوو نو کوم ته هغه عذاب په دنیا کې خو چې تامخ کې پیرا لګوخه موږ دا وس لرو ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون دا دوی مدد ده خدایتا ادفع بالتي هي احسن السيئه دفقه په طریقه باندې چې هغه ډیره خدا چې شی په دفقه السيئه بدایلره سمانا کرش داوی په شرک باندې رد کې په بدعات یې رد کې نو خطرې باندې وکړه منګه خو کوئی ګو پاس باندې چاوي بیانې الله تعالی وقل رب اعوذ بك من همدات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون دا درې مدد دی ایتا په دعا کول باندې اوایت یا رب سما اعوذ بك من همدات الشياطين پنای غواړ مزتا پور د شیطان د وسوسونه همزات معنا وسوسه هغه چې انسان تیزی کله کله ښه توا کله کله دعوت کې د دوه خطر شیطان مړه لکه سختي خبره وکړه مله سورته لګردونه وکړه تاسو کنځري وره وکړه ایست په دې ورتیز کې ښه دې لګي همزات تاسو دا غي نه کم نه وي تاسو ځان له دا غي نه کمزور ته خدای غي نه تکړه شو ولا واعوذ بك رب ان يحضرون او پناه غواړم ما پتا پوری رب زما چې حاضر شماتا شیطانان حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون دا ولا غویا مخکې نوې لمبر آیات سره هغه سره ولا غوي دا تخویب ته ښه تر دې چې راشي او تن دا وي تمر غن دا وي رب ارجعون اے رب ما واپس کئ ما ارجعوني یا صيغه جمع لپاره تعظیم ده تعظیم لپاره ده یا صيغه جمع اصل کې دا تکرار لپاره ده چالاک کیږي ارجع واپس میکا ارجعون زکوي لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها دیات کې بیانې مقصد د واپس ښه سره پاره دي دنیا ته یره نیک اعمال شروع کوم ښه اوس په دې سر خلاص لعلی اعمل صالحا دې پاره چې عمل کوم نه ک فيما ترکتو اسه کې چې مان پاتې شي دي یره مان چې کوم اعمال پاتې دي کنه بده کې نیک اعمال کوم وتبویل شي کلا اس کله داسې نه ده انها کلمه هو قائلها دا خو یو خبره دا چې دی وین کې دی اسه اوس لګی دی حق ویلېږي بیا ورانه کوي ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون او مخه ته دا غوي لوی پرده دا تر ورځې قیامت پورې لوی پرده تر هغه ورځ پورې چې هغه برابر ته کولې شي فایدان فخ فی السور پرانسا بینهم یومئذ ولا يتساءلون دیر بعد شروع شو تخویفات کراچی پکیوشي هغه تخویفات د قیامت دي اخروی کراچی پکیوشي پښ پیلې کې دنه مراد ده ګوره دوی مش پیلې ښه کمش پیلې باندې انسانان را پورته کیږي هغه مراد ده کراچی پکیوشي پښ پیلې کې پران صاحب بینهم نبین سبنا داوی منس کی بدی ورځ باندې او نه بده یو بل نه پښتنه کوي چې کته سورګي ښه تکم خیلو علی ترکم قوم پښتنه باندې کوي عامل دې چې راغلي دي تعارفون بینهم منس کې بتعارف کوي خلقته کوم زی او د پلاني کلمه او صحیح شو هغه ځکه چې زول اړه مکان ته مالته وی کنه او بس ما غیم کنه دغه خبرې کې تعارف بکای کنه
عبد الله بن عباس سے وہی قیامت کی مختلف حالات دي کله کله با تعارف کوي کله کله به hebat ډیری ښه تعارفونه به نکي فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینه فاولئک الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. دینا بعد د قیامت و حالات ها و حالت د عذاب و سره به ذکر کوي واسباب د عذاب. هغه څوک چې سپک شي موازینه دا غیتلی یا خو موازین جمع د میزان ده تلی یا موازین جمع د موزون ده اعمال د چا چې فمن ثقلت موازینه د چا چې درانه شي موازینه دا غیتلی یا دا غوی اعمال نو دا کسان هم دي کامیاب دي. ومن خفت موازینه د چا چې سپک شي اعمالیت سپک شتلی نو بتا کسان تاوان کې چولې خپل ځانونه د جهنم کې همیشه د پاره اوسېږي. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح وجوههم النار سوځي بعد هغه مخونه اور سيزي بواله وهم فيها د بدور کې كالحون بد شکلې انسان چې کله اوسې تاسو په دنیا کې مو ګورئ ښا د کوارې ډیره خراب ښکار کیږي مخ غونجي چې کله سوي. علم تکن آیات تتلى علیکم فکنتم بها تکذبون دا بہت ویل کیږي ښا آینو زما آیاتونه چې لوستل شو په تاسو باندې نو وای تاسو پاګه باندې چې تاسو تکذیب کاو دروغ هم غنل. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. داو داو اقرار دی ښا وای بده یا رب زمونږه غالب شمن باندې بدبختی زمونږه من باندې بدبختی غالب و او مونږه یو قوم ضالین گمراهان. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اے رب زمونږه اخرجنا منها او با زمونږه دغه ورنا کومنګ واپس شو به دي ګناهونو ته یقینا من به یو زیاته کوونکی. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. الله بوج اخسأوا فيها کور شی پدی او کې ولا تکلمون ما سره خبره مکوي. ځنه مفسرین وایي چې د आवाज بو تعالی کوي خزر کال بعد دی بزر کال چې غوي خیال الله منګ اور نو باسا یا الله منګ او باسا یا الله منګ او باسا نظر کال بعد بول الله आवाज کې اخسأوا فيها ولا تكلمون کور شی ما سره خبره مکوي. دا غوړي هغه دویم تعذيب شوخه تعذيب روحاني لکه څوک ته وحي نو هغه تار بچاله شکایت کوي چې ما ته اخلاص کا هغه وي ورک شسبیا نو نور خپشي است دا غوړ هغه ملک انځلې وکړي دا روحاني تعذيب دی ښا. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. دا اوسبره سبب د عذاب دی سبب دی ښا. یقینا وای وړه لازم په بندگانو کې چاغه وویل اے رب زمونږه ایمان راوړې مونږه فاغفر لنا وارحمنا بخناو کې مونږ ته مونږ باندې رحم وکي او تقرا د رحم کوونکې نه. فتخصمهم سخريا تاسو باندې ولغه په مسخرو ټوک باندې حتی انسوکم ذکری تر دې چیر کاوه تاسو نه ازما یادول دومره دغه په مخالفت کې لګي چې داغه د وجنه د زما دین نه پاتې شو بالکل. وکنتم منهم تضحكون او وای تاسو هغه پورې مخندل تاسو دره په دنیا کې نکار پس خندري خادین والو پسې. نو تاسو خندري هغه پسې یو دا چې ګوره مسخرم کوله او د مسخره د وجرم ګوره زما دین زما ذکر کړي ښا. وکنتم منهم تضحكون یقینا زه تاسو لا بدل در کوم نن رضا بما صبروا از بدل لكم هغه ته په سبب د صبر کوو دا غي باندې انهم هم الفائزون چې دوی کامیاب دي. سمانا تاسو ګره په دنیا کې هغه بس خبرې کولې ښا هغه په سبب استهزاء کوله خندل ممغه پوری هغه بس صبر کو نزوس هغه ته صبر مقابله کې دا بدل ورکوم ښا. انی جزیتهم اليوم ز بدل ورکوم هغه ته نن رضا بما صبروا په سبب د صبر کولو دا وي تاسو په دې مسخرو باندې
انهم هم الفائزون يقينا دوی کامیاب دي. قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين. وای بده سم وخت ترکړه تاسو. قال خو یادا قول د الله د خوانه وته دی ښا یا ملائک سمرا وخت ترکړه تاسو بدمکه کې عادت سینې پشمار د کولونو باندې لکه دنیا کې سو کال تیر کړي. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم وخت ترکړه موږ ورځ یا یو بعض برخه د ورځې لکه ورسته براشه کنه الا عشيه او ضحاها. وخت ترکړه موږ ورځ او بعض برخه د ورځې پس ادل عادین پختنه وکا د حسابګرونه حسابګر هغه نه پختنه وکي کنه یا عادی نمرات د کرامن کاتبین دا غو نه پختنه وکي ښا موږ لوګ وخت تیر کړی دی. قال الا بثم الله قليلا لو انكم كنتم تعلمون. الله وو تاسو باندې تیر کړی مګر لګ کچره تاسو پویدلې ان لګ دې په مقابل د آخرت کې ښا لګ دې خدای آخرت مقابله کې. اب حسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش العظيم رب العرش الكريم. آیا ګمان کو تاسو انما خلقناكم عبثا چې یقینا موږ پیدا کړی وای تاسو عبث به پیدا او یقینا تاسو به موږ ته نه واپس کیږئ موږ ته باندې واپس کولې. فتعالى الله الملك الحق. آیات په دلیل په دې مسله باندې چې الله د عبث کارون نه غوړې پاک دی ښا وسره بدایت غوړې تفریق په دې غون صورت باندې ښا هر کله غوړه چې دا خبره په صورت کې بیان شو چې برکت چول وعده الله دې متصرف الله دې نو اخره کې به وایي ښا چې بس شرکم باطل عبث کارون غوړې دا شرک نم الله پاک دا عبث کارون نم پاک. فتعالى الله الملك الحق. او چت دی الله تعالی چې دا بادشاہ دی رښتینه ثابت بادشاہ دی. لا اله الا هو نشته حقدار د بندګۍ مگر هم دا الله دی. رب العرش الكريم چې خاوند دی د عرش عزتمن. ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. آیات په تفریق ما قبل باندې ښا ارګه غره چې مخکې آیات کې ویل لا اله الا هو د بندګۍ حقدار یوازې الله دی او دا پاګه باندې تفرید اورد شریف په دعا. ومن يدعو مع الله سوغرا برید الله سره الہ اخر حقدار د بندګۍ بل لا برهان له به چنی دلیل هغه سره په دې باندې یقینا حساب داغه پرب داغه باندې انه شان داده لا يفلح الكافرون انکم به کافران. وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم آیات کې موږ وتا ویلو سورۃ با ختميږي باب ختميږي په دعا باندې ښا او ایت ای پیغمبر رب ای رب ازما اغفر بخنا کوا ورحم ورحمک وانت خیر الراحمین او یقینا تغفر رحم کون کنی. سبحانك اللهم وبحمدك تفریدا